دا ملګری ته پوښتنه کوي چې یو سړی دی دا هغه خزوا هغه ته چې مہر کې کوم ځای ملاو شوی دی هغه ځای د تقسیم نه پس پرونه کې یو کس ته ملاو شو او هغه په آبادی او اوس خزه مطالبه کوي چې مال زما ځای راکړي چې دا غزای خزه ته ملاو شو مہر کې بیا رور ته څنګه ملاو شو دا هم یو لګونکی د سوال خبره ده چې د خزه په ایسه کې د مہر په تور باندې یو ځای خاون هغه لور کې بیا هغه بل رور ته څنګه ملاوي په هر حال دا لګونکی قرآنی مسله ده تاسو داسې یو دارالفتات رجوع کوي چې الته کې تاسو مخامخ هغه خپل مسله مفتیانو حضرات حضرت ته کیږي دا ملګری تاسو کې چې حدیث پاک کې راځي چې څوک پکور کې او دسو کې او بیا جمعه ته راشي الله تعالی ول په یو قدم ګناه معاف کوي نیکی ورلور کوي درجه ورلور چتای نو دا ثواب صرف د کور نه چې او دسو کې نه حاصلېږي او کنه د مس په اراده باندې جمعه ته لاړ شي او ال او دسو کې دا ثواب ورته حاصلېږي نو دا د دې کلیپ د پاسه چې کوم بر حدیث ما درلګلې نو دا د صحیح مسلم روایت او پاره کې وضاحت سره راغلي دي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای من تطهر فی بیته چې په خپل کور کې او د دا فضیلت بظاهر د کور نه چې کوم بنده او د سکی دا دغه د پاره دا ملګری ته پوښتنه کوي چې السلام علیکم فزای باندې السلام علیکم ویل دا څنګه دي او د دې معنا څه ده او بعضی امامان چې کلموز ورکی او بیا اخره کې سلام جارباسي هغه هم السلام علیکم ورحمت الله نو مسله دا ده چې مسکی خصوصا السلام علیکم ورحمت الله ویل پکار دي او اسیم چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې سلام کوي والسلام علیکم ویل پکار دي لیکن دا بعض الفاظ دا سوي چې په هغه کې د لهجو لګاوندې مسله وي زمونږ د پښتو لهجه دا سیده کچري یو سړی بار خلق باندې سلامونه کوي لکه څنګه زمونږ ژوند مونږه ملګری ملاوي کې اداره کې څو مخله راځي نو بار سلام سلام ان هغه کې بیا اخره کې السلام علیکم کې توشي نو معنا د دوه یو ده او صحیح ده البته په مشکل دي اختیار پکار ده او شعوري طور دې کوشش پکار ده کله چې یو امام وي هغه ته په تنهایی کې اصلاح باندې ویل پکار دي تاسو دا اخره کې چې السلام علیکم وایي دې بځای باندې السلام علیکم ویل پکار دي دا ملګری تاسو کوي چې یو زنانه ده او هغه چاله قرض پیسې ورکړي او هغه دا ویلو چې دا پیسې زما د زامنو دي بیا هغه پیسې بل چاله قرض ورکړي او هغه زنانه وفات شو اوس دی وی چې هغه پیسې سره موږ سود نو دې کې دوا خبرې کې نشي پرمنه خبره ده چې دا پیسې د دې زنانه خپلې وي او هغه د خپل طرف نه وړوله ورکړي وي خو چون کې واړه نابالغ دي انا غیر قبضه نه ورکړي یو صورت خدا کې دي ویم صورت دا کې دي چې دی وړوله چا پیسې ورکړي وي او هغه مور قبضه کړي وي او مور د وړو د لپاره سمبالي کړي وي او بیا مور لګېدلې وي هغه پیسې چاله قرض ورکړي وي په هر حال واړه چون کې نابالغ دي انو غیر خو ورکول پکار نه دي او پلار د هغه موجود دی نو دغه چا سره پیسې دی په دی وخت او هغه یې واپس کول غواړي نو هغه د پکار دی چې د دوه معتبرو سړو په مخ کې
هغه پیسې دا غي پلار ته حواله کړي او دا ورته وویل چې دا پیسې موږ ستاسو د کور والا نه قرض اغستې او هغه دا ویل دا زما د وړو پیسې دي په هر حال هغه صفات شوی ده نو دا پیسې موږ تاسو راځو او بیا تاسو د مسلې معلوماتو کې دا پیسې تاسو او د وړو ټولو میراث رسی او کنه صرف د وړو حق بیا دا د پلار ذمہ داری ده چې هغه د مسلې معلومات ځان لوي او هغه پیسې د هغه مسلې مطابق استعمال کړي په هر حال تاسو پیسې چې ورکوي د دوه معتبرو گواهانو روبرو ورکي چې سواله هغه ماشومان بالغ شي چې هغه تاسو باندې دا الزام نه لګي چې تاسو له پیسې زموږ امور درکړې وي هغه خو زموږ وي تاسو پلار له ولې ورکولې تاسو خو پر دې حق دی هغه به هغه خپل ذمہ فارغ وي خپل ذمہ فارغ کوي او چې بیا تاسو سوا دې خبرې ثبوت موجود دي چې موږ تاسو پلار له پیسې ورکړې او ورته دا ویل انو دا طریقې اختیار کړئ دا ملګری تاسو کوي چې مسافرانو منځ کله جایز وي نو غالبا چې دا مطلب دا دی چې سفرانو منځ دا کوم وخت کې جایز دي نو د دې جواب دا دی چې کله یو بنده د خپل کور نه د داسي یو ځای په اراده باندې په سفر کې وځي چې هغه د کور نه 78 کیلومتر فاصله کې نو چې کله د کور نه اوته او داسې ځای ته ځي چې هغه د کور نه 78 کیلومتر کم از کم لري نو چې د خپل کلی د حدود نه اوزي د به مسافر شي نو د کپلار باندې مسکي نو مس به سفرانه کوي او کده الته اورسي هغه مقام ته چې کوم ځای ته د ټول اراده او الته کې د نیت داو چې زبد پنځل رزونه کم رزي یو رس تیرو ما پنځوتی او ما لستیرو ما وغیرہ نو خو وی د پنځل رزونه کم نو دی به الته کې هم سفرانه مسلم او بیا د هغه ځای نه چې کله واپس راځي خپل کور ته په لار کې به هم د سفرانه مسکی کله روز وخراغه په باندې تر سو پوری چې د واپس آی کې د خپل کلی حدود ته نه درادن نشوي د سفرانه مسلم یو خبر دویمه خبر ده کچری دې هغه مقام ته لاړ چې کوم د منزل دی او الته کې دې د پنځل سورزونه سیوا نیت وکړو چې پنځل سرزي وفات کېږم یا شپاړس یا دینه سیوا هر سورت شي ان بیا به دې الته کې پوره مسلم دې به الته مقیم شماري او باوجود د دې چې په دې صورت کې هم چې کده التزي او واپس راځي مدلار مزه سفرانه کوي او الته پورا کوي دا ملګری تاسو کوي چې یو امام دی او هغه شوقیه پنځګر زئی تارو ساتي او دا مرغۍ وغیرہ شوقیه ساتي نو د علاقه بازي مشران غوي چې دا د منصب سره مناسب نه ده د امامت سو حکم دی نو چې کله یو شریعت مسله خدا ده چې مرغۍ ساتل چې داغي د وبو د دانی وغیرہ خوراک کا خیال ساتل شي نظر شدا جایز دي ولیکن د امامت دا منصب د عزت او د وقار منصب دی نو دې سره داسي کارونه کول چې هغه په معاشره کې تغیر ته بدرنستر باندې نشي کوي نو د امام د بار هغه کارونه کې مبتلا کېدل مناسب نه نو دای لون په کار دي چې داسي کارونه نه کوي خو باوجود د دې کچري د صرف مرغۍ ساتي انو په امامت باندې سخیل نه پریوزي امامت د جایز او کچري شرطونو باندې الوزي یا جنگي ان بیا دا یو ګناه کبیره ده او دا غیب واجبات دي د داسې کس امامت هغه مکروه تحریمی دي
دا ملګری تاسو کوي چې نن سبا بازي الکان وی یا بازي زنانه وی هغه په خپل لاس وغیرہ باندې د اور په ذریعہ باندې یا نور ذریعہ باندې نقش و نگار جوړي یا نوم لیکي نو د دې په حق باندې شریعت سوې غالبا د دې مراد هغه نن زمانه کې دوی ورته ټیټ وي دغه کوي چې هغه ستنوي او داغي په ذریعہ باندې هغه خدای کوي یا باغی کې مختلف رنگونو والا سی اچول شي او هغه پوخ وي نو د دې شرعي حکم دی چې دا گناه کبیره ده حرام دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پدا سے قسم خلق باندې لعنت لګل دي نو بخاری شریف روایت ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله الواصله والمستوصله والواشمه والمستوشمه چې څوک داغونه لګي څوک دغه ډیزاینونه جوړي الله تعالی باغی باندې لعنت وي دا حرام دی او ناجایز دی د دې ځان ساتل دا ضروری دی دا ملګری تاسو کې چې یو بنده غټ وي او خپل د پردې د ځای نه وخت نشي کټ کولای په اوستر باندې یا په بلیډ باندې انو دې هغه د پارا سکرین استعمالي نو دا جایز ده او کنه نو د عذر په وجه باندې د نارینو د پارا کریم داسې هیرمو کریمي انداغي استعمال جایز ده او د عذر نه بغیر بهتر ده چې سره باندې یا په بلیډ باندې د پردې د ځای صفایو کې خودي ملګری عذر ده انو دې دغه د پارا سکرین وغیرہ استعمالول شي دا ملګری تاسو کې یو کلیپ را لګره چې پاره کې یو کس خبره کوي چې چاله امنت بالله نو ورزي نو دا هغه نکاح نه شي ویني کیږي اگر چې مولوی سي هر صورت پیری دا نکاح پړاو کی او سره دا اضافه هم کړی دا چې د صورتونو یادونه ضروری دي او سره دام فرمایي چې آیت الکرسی د دې یادونه د نکاح لپاره ضروری دي ځکه چې آیت الکرسی چې د کله غصه شي آیت کرسی وای نو هر څه خدای پاک گیر کی نو دا درې سيزونه غالبا د دې په نظر کې کم از کم د نکاح لپاره ضروری دي او د دین بغیر د دې په خیال باندې نکاح نه کیږي نو زمارو دا عوامي خبرې دي او بار بار درخواست کول شي د علماو د طرفنا چې سني سنای خبرې مکوي دا څومره غټه خبره کوي دی چې د آمنت بالله شو آخري د سورتونه شو آیت الکرسی شو د نکاح د صحت لپاره او د نکاح د صحیح کېدو لپاره گویا دا د شرط وګرځول حالانکه غالبا چې یو کتاب کې کوم داسې خبره نشته دا دې ته مونږه علماء په اصطلاح کې اغلاط العوام وایي یعنی هغه غلطي خبرې چې عوام کې مشهور دي دې کې شک نشته قرآن پاک سورتونه یادول پکار دي آیت الکرسی یادول پکار دي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د چا په زړه کې ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت الخرب چې د چا په زړه کې د قرآن پاک سي سنوي دا هغه مثال دروان کندر دی دا دې کې شک نشته چې دا قرآن پاک سنا سي په زړه کې ساتل پکاري لیکن دا خبره چې قرآن پاک دا سورتونه آیت الکرسی او آمنت بالله دا د نکاح د انعقاد لپاره او د نکاح د صحت لپاره ضروری دي دا څه قسمه خبره نشته ایمان ضروری دی اسلام ضروری دی مسلمان کېدل ضروری دي دوه گواهان ضروری دي دغه مہر ضروری دی دغه خبره ضروری دي او دا خبره د دې هیڅ قسمه حیثیت نشته
دا ملګری تاسو کوي چې یو دکاندار یعنی کرایدار دکان په کرایه اخلي هغه مالکی مکان ته پیسې ورکوي کله 50,000 کله لاک د دینه کمی بهشم کې شي دینه زیاتې اکثر نو دا جایز دی او کنه موږ ته پګړی وایي زمونږ اور په ته پګړی وایي د دکان پټکې دومره نو کچری دا زره ضمانت په تور باندې چې موږ د سکیورټي وایو بیا خو جایز دی ځکه چې تر دکاندار چې کوم کرایدار دی هغه دکان پریږدي نو بعض اوقات هغه دکان ته نقصان شوی او هغه په ډیر وخت تیر کړی سکاري سکمی کړی یا کله نا کله هغه بلونه شاټ کړی نو بیا مالک دکان چې دی هغه نه خپل هغه نقصان لري کی باقي پیسې هغه ته واپس نو په دې طریقه باندې جایز دی او کنه یو طریقې بلوم د جواز ده او هغه دا چې کله یو دکاندار راشي کرایدار مالک دکان ته وایي چې مال دا دکان په کرایه باندې راکړي او هغه ورته وایي چې کرایه بل 100 روپۍ میاشتې او ته مال د 10 میاشتو تنخواه اډوانس راکړي نو په دې طریقه باندې هم جایز دی او بیا به د 10 میاشتې کرایه نه ورکړي او دا د صورتونو جایز دي د دې نه علاوه هغه باندې فتوا د عدم جواز دي عملګری تاسو کوي چې د مور خپل خلول جایز دي او کنه نو د مور خپل خلول جایز دي د تعظیم په نیت باندې د شفقت او د محبت ځکه چې د مور نه زیاته پاک رشتہ په دنیا کې ود چا کې دي شي چې کله مقصد تعظیم محبت او عظمت وي نو بیا خپل خلول جایز دي یو پیر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ترمذی شریف کی روایت ده چې صحابه راغلل او هغه د نبی علیه السلام والسلام دوان رسول او دوان خپل خپل کړي د دین علما استدلال کوي چې داسې عظمت والا انسان چې دا تعظیم مقصود دی والدین دا غي لاس یا خپل خپل دا جایز دا ملګری تاسو کوي چې په پبجی گیم کول د دې شرعي حکم څه دی نو د ملګرو نه د معلوماتو نه پس چې هغه نه موږ معلومات وکړو د بازي ملګرو نه هغه وي چې په دې گیمونو کې یو خدای چې دا ډیر زیات ټیم په دې باندې لګي بعض اوقات ماستن نوالی تر سحر پورې مسلسل دا گیم کیږي بیا په دې کې مختلف قسمه مناظر راځي حتی چې د خانه کعبه تصویر په کې مخه ترازی د الله جل شانه نوم په کې مخه ترازی او بیا هغه باندې ډزې کولی نو یو دا خبره چې او دویم دا چې په دې کې بازي وخت کې تاسو سره چې څو گیم کوي نو هغه سره زنانه هم آنلاین شي او هغه هم هغه گیم کوي نو د غنو وجوهات په بنا باندې چې دې کې د قیمتي وخت زیاده د خپل نور او جایز کارونو نه په دې کې وتل دي د الله جل شانه د نوم او بلکې یو پیره یو ملګری سره تصویر را لګلې اومو پاغي کې پوړای خي د سیړای جوړته منګ وایو او پاغي باندې چې کله دغه گیم والا کس خيږي نغې تبقیدا غي لیکلو چې دی باندې الله جل شانه نمونه اسماء الحسنا په پوړو باندې لیکلي دي نو لا شعوري تور د زمنګ د نوي نسل په ذهن کې دغه سيزونو د تقدس او د عظمت د ختمولو کوشش کول شي د زنانو سره هغه خبرې کول دا غي تصویران کتل یعنی د دې گیم ناجایز کېدو غني وجې دي نو د دې وجنه دا گیم شرعاً ناجایز دي او د دې نزان ساتل پکار دي دا ملګری تاسو کوي چې زمونږ سملګری دي نو غیلا خبره نشو کړی دا غنه مخکې قسم پړل نو د دې شرعي حکم سده نو الله جل شانه قران پاک کې فرمایي ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم تاسو د الله تعالی نوم د خپل قسمونو لپاره نه خمګرځوي څنګه چې یو سړی نه خلټ کی او خلق راضي او غوولي هر یو تن هغه تخته مشک جوړي د الله تعالی
نوم تحت مشق جوړول په نن خبره باندې الله تعالی نوم غستل دا د الله تعالی د نوم عظمت منافي خبره او دویم خبره دا چې په شریعت کې قسم پړل د دې کثرت دیتا د ناجایز په نظر کتي شي دا ناجایز او دریم خبره دا چې په معاشره کې د تاسو کس د خبر ادبار ختم بیا سوال هغه په صحیح خبرو قسم کوي د دې په دروغ قسمونه خوري نو د قسم خړول نه ځان ساتل پکار دي زمونږ د پښتو یو متل دی هغه کې وی د قسم نه په حق خله نه په حق یعنی د مشرانو دا بازي خبري دا ډېری قیمتي خبري نو بازي خلک داسي چې هغه په کورونو پیرګونو رکو باندې الله تعالی نو نالي هغه وی چې د الله تعالی نو ډېر ویلې موږ په دې باندې نه او بازي خلک نه هغه په خبره باندې قسم خوري گویا کې هغه د دې خبرې نه خبر نه چې الله تعالی نو سوره عظمت ده او دا سوره لوی نوم ده نو هغه د دې نه خبر شي بیا به الله تعالی نو نه اخلي قسم د پاره دین ځان ساتل پکار دي او هغه ترغیب ورکول پکار دي تر دین ځان دا ملګری تاسو کوي چې یو کور کې والده دا د غیدرونه دي او هغه پسې رښتې راشي او چې کومې خپل رښتې وي خزایونه وي انو هغه بیا یو پیر تاسو کې بیا هغه ورستو شي دې ته چاویل دي چې تاسو باندې بندشته نو دې لپاره موږ تاسو کوي نو د الله تعالی نه سوال وکړ دې د دوه رکعاته صلات حاجت د روزانه کوي په دې وخت کې واقع دا یو علمیه ده چې خلق زنانا د اخلاق د کردار خو خصلت په ډیر کم ګوري او نور خبرو تکتی شي نو دا یو علمیه ده یو لوی پریشانی ده نو دې دوه رکعاته نفل کوي صلات حاجت او د الله تعالی نه دې بهترین رشته سوال کوي الله تعالی ولا کولو کی او باقی دا یو لسمه سپاره کې سوره یونس کې یو آیات غالبا 81 آیات له هغه روزانہ 101 پیری سکے مکمل علیگی غدی وی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين دغه ورسی آیات مختصر مدادی وی ان شاء الله تعالی الله تعالی ورحمت الله تعالی د دې د پارا زموږ نور چې څومره خوین دي ان هغه په کورونو باندې ناشتي الله تعالی د ټول مسلمانانو زنانو حیا پرده عزت ساتي او الله تعالی غیلا وخل زایون کې رپور او په دین او دنیا باندې د خوشاله ډکه رشتې رسېږي